السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره والله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې متر مخ دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سواد کرنٹ افیرز پروګرام کې بنن په خصوصي توګه د ایماندارۍ په حواله سره خبرې اترې کوو. موجوده حالات کم وګورو، مهنګایي ده، غربت ده، د هر سړي لاس تنګ دی، خو بیا هم داسې نوجوانان داسې خلک په علاقې کې موجود دي چې هغو د ایماندارۍ یو لوی مثال قایم کړی. څو ورځې مخکې زموږ د تره زوی محمد ایاز زما سره چونکې تللی و، هغه نه څه پیسې راته شوې تقریبا 15,000 روپۍ. هغه بیا موږ په سوشل میډیا باندې پوسټ ورکړو. هغه پیسې په سبا لا یو نوجوان زما نه خوست نومیر دی، خو دې علاقې دی، د ښه خاندان سره تعلق لري، هغه دغه مثال قایم کو، هغه پیسې محمد ایاز ته په حواله کړې. بیا دغه هم د یو څو ورځې مخکې زموږ په علاقه کې د چا نه سره ورک شو، هغه سره هغه پوسټ هم ورکړو، هغه سره هم بیا موندی شو. بیا څو ورځې مخکې په بانډۍ کې دغه سړي نه تقریبا 1,52,000 روپۍ ورکې شوي وې. په هغې پوسټ شیر کېدو نه بعد د غربت نه تنګ او په مشکلاتو کې راګیر یو مزدور سړي هغه 1,52,000 روپۍ چې کوم دی هغې مالک ته په حواله کړې. د هغه سړي ویډیو هم جوړه شوې ده، هغه به ستاسو شریک کوو. د هغه مشکلات هم ډېر دي، ماشوم یې ناجوړه دی، په خپله ضرورت و د پیسو، خو هغه ونه کړه او مالک له هغه پیسې ورکړې. راځئ له اول دا ویډیو وګورو، هغې نه بعد بیا خبرې اترې کوو. زمونږ دا یو ورور دی، پسې احمد نوم دی، د دې کلي اوسېدونکی دی او ډېر یو عاجزه انسان دی، انتهایي عاجزه انسان دی. دی د ګاډۍ کار کوي، په ګاډۍ کې د صابه مابه خرڅوي، چېرته ځان له د 10-20 روپو صابه اخېستي او هغه بل ځای خرڅوي په یو په بل 10-8 روپو دپاره صابه ته ورځ دی ولاړې په سرو غارمو باندې. الله دې د ده قدر وکړي او الله دې ګل ګلزار لري. هغه پیسې ده موندلي دي او نن هغه پیسې ده ماله راوړې 1,52,000 روپۍ. نو زما سره داسې الفاظ نشتي چې زه د الله نه داسې یو سوال وکړم چې یا الله دته د الله رکوسي او د ټوله دنیا دته د سرو سپینو کا او د اخر او دنیا دواړه ښایسته کا، او چې دې په څه خوشحالېږي په هغې باندې د الله خوشحاله لري. او داسې ایمانداره کس ما په د دنیا نه دی لیدلی چې زه ووایم چې یاره ما مخکې لیدلی دی. او دا دنیا چې یقینا آباده ده، دا هم د داسې خلکو په سر باندې آباده ده. د انتهایي په غربت حالات کې دی. او بل د ده دا ماشوم بچی دی، تاسو لیدی شئ، دی بیمار دی ډېر زیات، داسې بیماري ده دته چې هغه دی چې کله د 7 کالو دی به ګرځېدی نه شو، پخپو شلو، خو البته د هغې نه الله پاک راوویسته. اوس د ده داسې بیماري ده چې 5,000-7,000 روپۍ د په پیر ځي او ډاکټر ته الي. او دا د انتهایي غربت دی چې لکه دی ځان له د 10 روپو شی کور ته نشي وړی، نو چې دی به د دې بچي څه علاج وکړي. حالانکې د دې پیسو دته ډېر زیات ضرورت و، خو د الله سره کو او هغه پیسې د وانغستې د خپل بچي دپاره او هغه کس ته یې واپس کړې. نو تاسو ټولو مسافر ورونو ته او تاسو ټولو ته دا اپیل کوم او یو خواست ته کوم چې زمونږ د ورور دومره قرباني وکړه چې دا 1,52,000 روپۍ د الله په لار کې قربان کړې، واپس یې کړې د خپل مالک ته. نو تاسو ته هم دا سوال کوم چې د 1,52,000 روپۍ واپس کړې. نو تاسو موږ ټولو له پکار ده چې دله موږ د دغې نه ډبلې پیدا کړو او دله راولېږو او دی پې د خپل بچي علاج هم وکړي. ویډیو تاسو وکړه، دا د ایماندارۍ یو لوی مثال دی. او دغه مشر چې کوم دې سړي خبرې اترې تاسو واورېدې، نو هغه د مشکلاتو نه راګیر دی، په خپل ډېر زیات ضرورت دی، خو هغه دغه ونه کړه، د ایماندارۍ یو لوی مثال یې قایم کړو. نو موږ تاسو له هم پکار دی چې د ایماندارۍ لوی مثال قایم کړو، دله به الله پاک دې اجر ورکوي. او تاسو ته معلومه چې نغلا پیسې نه خپلېږي او نه ورکې شوي پیسې خپلېږي. نو البته دغه پیغام دی چې د مشکلات ستونزې دي، مسافرونه هغو دا ویډیو هم ګوري، هغو کتلي ده. نو پکار ده چې په دغه سړي سره هم مرسته وشي، چونکې زموږ مسافرونه زیاتر په علاقې چې کومه غربت دی، چا چې کله ضرورت راځي نو مسافرونه په هغې کې اولنۍ برخه اخلي. نو پکار ده چې د سره هم مرسته وکړی شي او د مشکلات ازاله وشي او دغه بچی د الله پاک جوړ کړي. زموږ دعاګانې ورسره دي، تاسو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او
داسې مثالونه قایم کولو کوشش موږ او تاسو له پکار دي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. الله فامان.